او غیر مرکب دی وی دا جسم بیا غیر مرکب وی مخکې مو ویلي جسم بیا مرکب وی یا به وهو الجزء الذي لا يتجزا او چې غیر مرکب وی مثال به څنګه کل جوهر لك جوهر لك څه شی الک جوهر چاته ویل کیږي وهو الجزء الذي لا يتجزا او جوهر جزء لا يتجزا ته ویل کیږي چاته ویل کیږي هغه جزء چې تجزی نه قبلی هغه جزء لا يتجزا ته څه شی وی طالبا جوهر وی دا دی چې وی کل جوهری وهو الجزء الذي لا يتجزا نو اشاره دی خبره طرف ته کوي چې ګوره جوهر کله په مقابل د عرض کې راځي جوهر کله په مقابل د چا کې دلته د جوهر ناغه جوهر نه دی مراد چې کم جوهر په مقابل د عرض کې بلکې مراد دلته د جوهر نه هغه دی چې کم په مقابل د چا کې د مرکب کې مخکې مو ویلي جسم بیا مرکب یا بغیر مرکب نو چې غیر مرکب مثال به څنګه کل جوهر نو جوهر په مقابل د مرکب کې شکل آغا جوهر نه دی مراد چې کوم جوهر په مقابل د چا کې دی د عرض کې مسله څنګه د طالبه دلته ځان سره دا یاد کړئ او غیر مرکبین نه وروستو دا شارح څه وایي یعنی العین الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرضا وهو الجزء الذي لا يتجزا وهو الجزء الذي طالبانو دیزی کې د اهل سنتو او د حکمو ترمنځ یو اختلاف دی اختلاف د چا ترمنځ د اهل سنتو او د حکما په دې عقیده باندې دی وای جسم طبعی چې دی دا یو جوهر دی او جوړ دی د چا نه د دو جوهرونو نه جسم طبعی څه شی دی او جوړ دی د چا نه او د دو جوهرینو کې یو جوهر حاله دی او بل جوهر محله یو جوهر حاله سمانه بل کې حلول کوي او جوهر محله سمانه علا چې بل په دې کې حلول کوي نو جوهر حاله هغه صورت جسمی دی دا صورت جسمی دا دغه جوهر دی چې دا په بل کې حلول کوي او جوهر محله چې دی دا هایولا ده څه شی دی طالبه نو چې دی وای جسم د چا نه جوړ دی د دو جوهرینو نه جوړ دی او جسم خپلم جوهر دی خو د عقیده دا تاسو ته مخکې ما ویلي کنه چې دوی جسم بالنوع څه شی وای قدیم وای جسم ته بالنوع څه شی وای او افراد څه شی ګڼي وای دغه افراد چې پیدا کیږي نو دا د پاره د چا پیدا کیږي د بقا د نوعي نو دوی وای جسم د دغه دو شیانو نه جوړ دی یو طالبه الا هیولا او بل د صورت جسمی ته جوهر وای دوی خو جوهر حاله دا په بل کې حلول کوي نه نوځي تاثیر په بل کې کوي او هیولا ته څه ویل کیږي جوهر محله دا هغه جوهر دی چې د کې بل شي حلول کوي طالبه او دا هیولا او صورت جسمی دا هغه شی نه ده چې موږ تاسو وی الا پسترګو باندې نو پسترګو ښکاری کې نه ځکه دا خو جواهر دي دا کم شی چې زو ته پسترګو وینو دا خو صورت جسم طبعی ده طبعی نه ده بلکې دا څه شی دی طالبه جسم تعلیمی ده دا په تعلیم کې خلک وړاندې کوي جسم طبعی کې دا دو شیان پراته دي دا یو مجرد ده یو پکې طالب زهیولا پراته ده او بل پکې څه شی پروت دی صورت جسمی ولی وی زکا جسم کې طالبہ څه شی پراته دي تاثیر او تاثر تاثیر پکې پروت دی او بل ته یو سړی اوه هغه مخ دیونه سوځو دا ستاله تاثیرونه ک طالبہ چاړه راواخله زه اسانه مثال درته چاړه راواخله دو تاثیر دی پکې هغه خې کېدنو دو ټوټي کې درته نو غیر کې تاثیر ونه ک خو اور راواخله هم دي چړی ته ونی سنو دا درته پمنډي مې الماس راواخله دي چړی ته ونی صدا درته پمنډي مې هم دغه یو چاړه وا هم پکې طالب تاثیر پروت دی فل غیر هم پکې تاثیر پروت دی نو حکما وای چې پدې کې دوه قابل پراته دي نو د دې د پاره دوه شیان پکار دي یو پکې طالب هیولا ده
چې دې ته جوهر وای خو محله د اثر د دې وجه نه جسم چې اثر قبلی نو دا د وجه د چا نه قبلی د هیولا نه هیولا مو پیژندله هیولا داسې شی نه دی چې ما تا ته په سترګو کې ښکاري خو د اثر چې جسم قبلی نو دا د وجه د هغې هیولا نه قبلی د یو جوهر مجرد دی په دې جسم کې او دا چې په بل کې اثر کوي نو دا پکې هغه بل قابل پروت دی چې هغه څه شی دی صورت جسمي دا نظر د چا دی د حکما وایي مونږ ګورو چې په جسم کې دا دوه شیان شته دی جوهر حاله او جوهر اهل سنه والجماعت وای جسم مرکب د هیولو د صورت نه دی بلکې جسم مرکب دی د چانه د اجزاء لا يتجزا نه د چانه مرکب دی طالبان اجزاء لا يتجزا کم اجزاء هغه اجزاء چې کم اجزاء تجزی نه قبلی څه نه قبلوي تجزی نه قبلی یو جسم دی مثلا طالبه د اجزاء لا يتجزا نه جوړ دی دا خبره د اجزاء لا يتجزا تاسو ته ذکر مثلا یو مڼه ده او دا مڼه تا چاړه راواخیستله نو په دې کې تا تقسیم وکړو نو جس د مڼې خو انقسام قبول که په منځ دې ورته کېښودله دوه ټوټې دې کړه نو یو طرف یو خوا شو بل طرف څه شی شوله بل خوا نو انقسام راغی که اوس دا چاړه راواخله بیا یې نیمه که بیا چاړه راواخله بیا یې نیمه که او بیا یې نیمه که بیا یې نیمه که که ته وایې دې ته به څوک اوسګاري نو دا مڼه جوسر کې واچوه همداسې تاووه طالبه نو آخره کې که ته څه شی راواخلې دا مڼه راواخلې هیڅ یو ګګ شی به پاتې که نه هغه به درته په سترګو نه ښکاري معمولي شی به وي چې د هغې نه بعد دا دوباره انقسام نه قبلوي هغه نهایت ته به رسېدلی او بیا به څه نه قبلوي انقسام به نه قبلوي نو دی وایي دغه جسم چې دی دا جوړ د چا نه دی د دغې اجزا لا یتجزا نه دی دغه اجزا چې د آخره کې څه شی نه قبلی تجزي نه قبلی همدا سره رایوځای شوي دي او د دې نه څه شی جوړ دی طالبه جسم جوړ دی ولې دوی یوه قاعده درته وایي اهل سنت دا قاعده وایي اجزا انحلالي د شي دا اجزا ترکیبي د شي وي اجزا انحلالي د شي څه شی وي اجزا انحلالي د شي اجزا ترکیبي د شي څنګه وي یعنی ته راولګېدلې تا د یو شي انحلال وکړه نو چې کومو اشیاو ته د دې شي انحلال وشو نو هغه به د اجزا ترکیبي وي لکه ظاهر کې موږ او تاسې کټ وایو که نه کټ چې موږ او تاسې سره انحلال کو بیرته سپړو نو د دې انحلال څو اجزاو ته کېږي څلورو ته بون ته کېږي دریو ته بازوګانو ته کېږي او چا ته کېږي پښو ته نو دې ته چې د کټ انحلال کېږي نو دا اجزای انحلالیه د کټ دي همدغه اجزای انحلالیه اجزای ترکیبیه دي خو قبل الترکیب اجزای ترکیبیه او بعد الترکیب څه شی دي اجزای انحلالیه دي شی یو دی و همدغه سي چې موږ دې مڼې ته وکتلې او په دې مڼې کې موږ انحلال وکړه نو موږ ته بل شی په نظر رانغی څه په نظر راغلل هغه آخره کې چې واړه اجزا پاتې شول چې هغې پسې نوره تجزي نه قبلوله او نور پسې تقسیمېدل نه نو همغه واړه اجزا څه شی دي طالبه دا اجزا جزء لا يتجزا دی او دا جسم دم دی نه جوړ دی تاسو ګورئ وړوکې غوټۍ راشنه شي بیخي داسې وړه غوندې ښکاري معمولي دا طالبه پسې غټیږي ورو ها اخر زیتی بس مڼه جوړه شي او هغه بڼه کې تېنه توی شي څه موده پسې بعد شینوالی او سوروالی پکې را پیدا شي اخره قابله د دې شي چې خلک یې راواخلي خوري نو هغه بیخ شروع د کوم ځای نه شوې وه هغه واړه اجزا چې نو دې ته څه ویلی کېږي اجزا په دې باندې تاسې پوه شولئ دې ته جزء لا يتجزا وایي او دا نفس الامری خبری دی دا هیولا او طالب او دا صورت جسمی دا نفس الامری کسی نه دي واهیات چې دوی بیانې چیرې په سترګو ښکاري نه کومه ده هیولا او صورت جسمی دی کوم یو دی اجزا لا يتجزا دا هغه څه دي طالب چې نفس الامری شیان دي موږ تخکاری چې جسم د دې نه مرکب دی ولې هم د اجزا انحلالیه دي او اجزا انحلالیه د عین اجزا ترکیبیه وي په دې باندې تاسو پوه شئ دا خو بلا خلک دي کنه دوی خبرې خو دې دي طالب د حکما چې د عقل سره خو ځینې سمون خوري کنه خدا خو به سم وای دا پرون کله هغه مونږ چې کار کول او ما مازدیګر باندې طالب راته زنګ والو چې ته کوم مولا صاحب سره دغه وایي کتابونه وایي سلام وایم نو ماته چې بيخي شکی شوی ته خدای تعالی په وحدانیت کې راته شکونه مکونه را پرېوځي او دا کېږي نو مالیا صاحب ته وایي چې د اهل سنت دلایل درته وایي په دې خو نه ده چې ته لګې د حکمو د فلاسفو د خپل دلایل ووایي چې تا په خپلو دلایلو اعتماد راشي نو د هغې نه بعد شکونه دې ځای لږ کېږي نو ته چې خپل دلایل نه وایي
دا پخواني طالبانو کوستانونو کې چې به منطق ویلې دا شیان به ویلې بابا د خدای درجات بلند کې ما ورته چې اوس راشي سر لقید وایي چې سړي زمون در نه جوړ دا چې تنها منطق او سلم او قاضي او هدایت الحکمت او میبزي ویلي او سره د عقایدو کتاب نه ویلې خو غر کې کنه نو دغسې بعضې مشکلات چې دی هغه بیا جوړېږي خو د دې نه وړاندې چې موږ او تاسې وایو چې جسم مرکب دی د اجزا لا یتجزا نه نو طالب دې ځای کې یو تقسیم کوو موږ او تاسې په دې تقسیم ځان پوهه کوي تاسو د آیات کې تاسو تقسیم تعریفونه مو کړي دي خو چې تقسیم دوه قسمه دی یو ته تقسیم فقی وایي طالب او بل ته تقسیم غیر فقی دا مسله د چا ده د هدایت الحکمت او د میبزي ده خو دې ځای کې دا خبر راغلی د هغې دپاره یې درته کوم تقسیم فقی او غیر فقی وجه د حصر د دواړو په درمیان کې دا ده وایي دا تقسیم به خالی نه وي یا به پیدا کوي امتیاز د اجزاو په خارج کې یا نه دا تقسیم به یا امتیاز د اجزاو په خارج کې پیدا کوي او یا به امتیاز د اجزاو په خارج کې کدی تقسیم امتیاز د اجزاو په خارج کې پیدا کوو یعنی اجزای په خارج کې څه شی جدا جدا او ممتاز بعد تقسیم یو مخکاري ده بل مخکاري ده چې دا یو دی بل نو دې ته تقسیم فقی وای او کچیر ته دې تقسیم امتیاز د اجزاو په خارج کې نه پیدا کو دې ته تقسیم غیر فقی وای څه ورته وای تقسیم فقی او تقسیم غیر فقی دا تقسیم فقی بیا درې اقسام لري یو ته طالب تقسیم قطعی وای دویم ته تقسیم قصری وای او دریم ته تقسیم خرقی وای دا خبرې نفس الامر دي خو تاسو یې ته متوجه شئ وجه د حصر د دې دریوانو اقسامو په درمیان کې دا ده وایه دا امتیاز د اجزاو په خارج کې به خالی نه وي دا خارج کې چې د اجزا ممتاز شوي دي او جدا شوي دي نو دغه امتیاز د اجزاو په خارج کې دا به خالی نه وي یا به په نفوذ د عالی سره وي یو یا به په مصادمې شدیدي سره دوه یا به په مصادمې خفیفي سره درې که په نفوذ د عالی سره دې ته تقسیم قطعی وای که په مصادمې شدیدي سره دې ته تقسیم قصری وای او که په مصادمې خفیفي سره دې ته تقسیم خرقی وای د اول مثال به څنګه ای طالبه چې دا تقسیم راغلی د وجې د نفوذ د عالی نه دغه مثال دا دی لکه ته چاړه کېدې په مین د غوښه باندې یا په مین د مڼې باندې دا په مین د غوښې د چاړه کېښودله او چړې ته دې زور ورکړه نو غوښه دوه ټوټې دې کړله نیمه یو طرف ولیدله نیمه بل طرف دا تقسیم فقی دی ولې ځکه دې امتیاز د اجزاو پیدا که په خارج کې یو جز دې خوا پرېوته او بل جز یې دې خوا پرېوته دوه جزونه شول که نه یو اخوا لاړه او بلې خو دا تقسیم قطعی دی او تقسیم قطعی ولې دی ځکه موږ ویل چې دا تقسیم دی په نفوذ د چا سره هله څه شی وه چاړه وکړه دا چاړه پکې ناپیزه شو تقسیم پیدا کړه د دویم دپاره مثال موږ او تاسې وایو لکه تقسیم طالبه څه شی یو سړي اوسپنه راواخسته مارتول ورته وایي څوک ورته پلک وایي او دا مارتول و پلک یې راواخستې او تیږې به ورباندې ووهله او دا تیږه یې دوه ټوټې کړه په منځ یې دوه کړه نو دا تیږه چې په منځ دوه ټوټې شوه یوه ټوټه دې خوا پرېوتله او بله ټوټه دې خوا پرېوتله نو دا تقسیم فقی دی ولې ځکه امتیاز د اجزاوې په خارج کې پیدا کړه خو دا تقسیم طالبه د چا نه حاصل شه د وجې د مصادمې شدیدې نه مصادمه شدیده راغله که نه اوس پنم طاقتور او تیږه هم طاقتور او دواړه دې په زور یو بل باندې ووهل نو یو جز دې خوا پرېوته او بل جز دې خوا پرېوته نو دا تقسیم چې کوم راغی نو دې ته تقسیم قصري وایي او دا حاصل دی د وجې د مصادمې شدیدې نه دریم طالبه تقسیم هغه دی چې هغه حاصل وي د وجې د مصادمې خفیفې نه چې هغه تقسیم خرقي وه لکه موږ او تاسې وایو که نه کپړه ده او دا کپړه تا په مین باندې نیمه کړله هلته مخکې مثال ویلی و په صوت کې چې صوت د څه شي نه را پیدا کېږي دا مثال مو هلته ویلی وه نو دا کپړه چې تا په مین نیمه کړله نو یو نیم ګز دې خوا یو ګز کپړه وه او نیم ګز دې خوا شوله نو په منځ دوه ټوټې کړه نو دا تقسیم فقی دی ولې امتیاز د اجزاو په چا کې راغی په خارج کې نیم ګز یوه خوا ده او نیم ګز بل څه شی ده ولیکن دغه تقسیم حاصل چې د وجې د مصادمت خفیفه نه دا دومره مصادمت نه و لکه په شان ته د چا د مصادمت د اوسپنې او د چا د تیږې بس معمولي شان مصادمت زور دې ورته ورکړه او منځ کې طالبه څه شی شو یو نیم ګز یو خوا پرېوتله او نیم ګز څه شی شو بل خوا پرېوتله نو دا هم تقسیم دی خو دا درې واړه اجزا د تقسیم دي کوم تقسیم فقی د تقسیم غیر فقی د پارم اقسام دي طالبه تقسیم غیر فقی دا به خالی نه وي
یا بچ دے امتیاز د اجزاء په ذهن کې پیدا کوي. تقسیم غیر پکې خدا دې چې پیدا کوي امتیاز د اجزاء په چا کې په ذهن کې. نو دا امتیاز د اجزاء چې په ذهن کې پیدا کوي نو دا بیا په تعقل د عقلی سره پیدا کوي په کلی کې، یا به په توهم د واهمې سره پیدا کوي په جزئی کې. جزئی کې کار څوک کوي؟ واهمه. او کلی کې کار څوک کوي؟ عاقله. نو دغه تقسیم د اجزاء چې په ذهن کې راغلی یا به دا په توهم د واهمې سره په جزئی کې، یا به په تعقل د عقلی سره په کلی کې. اول ته فرضي تقسیم وای که په تعقل د عقلی سره په کلی کې، او دویم ته وهمي وای. مثال د اول لکه تقسیم د انسان په خپل افرادو کې. انسان خپل افرادو کې تقسیم د زید، بکر، عمر، خالد وغیرہ چې څومره افراد دي په دې کې د انسان څه شی دی؟ طالبه تقسیم دی. په دې کې انسان څه شی دی؟ خو دا تقسیم د انسان په خپل افرادو کې دا په تعقل د عقلی سره دی. په کلی کې انسان کلی نه دی. عقله دا کار کوي چې لکه یو فرد زید دی، یو عمر دی، بل دی، بل دی. او یا به دا تقسیم په توهم د واهمې سره په جزئی کې، په توهم د واهمې سره چې په جزئی کې تقسیم راځي. لکه مثال تقسیم په زید کې راواخله. تقسیم په چا کې راواخله؟ دا زید تقسیم کته لاس، پښې، تان، سر وغیرہ دا جدا جدا کا. نو دا تقسیم خو طالب څه شی دی؟ اله څوک کوي نه، خو فرض په روا دی کنه. یو سړی را لګیږي دا تقسیم دا فرض کی چې الکه دغه سي دغه یو تقسیم روا دی. نو دې ته تقسیم څه شی ویل کیږي؟ فرضي تقسیم ویل کیږي. اوس چې کله مو ذهن کې خبره کېناستله نو دلته راشئ. تقسیم د پاره اقسام ویلي، فکی او غیر فکی. د فکی د پاره مو اقسام ویلي طالبه درې، او د وهمي د پاره د غیر فکی د پاره مو اقسام ویلي دوه، فرضي او وهمي، او درې مخکني. نو مجموعه اقسام د تقسیم څو شول؟ 15. گویا کې تقسیم 15 قسمه ده. نو چې تقسیم 15 قسمه ده نو خبره تراشه. دا جسم خو مرکب دی په دواړو مذهبونو باندې. یو مذهب والا مرته مرکب وي، اهل سنت، او حکما مرته مرکب وي. خو اختلاف پدې کې دی چې دا جسم مرکب د چانه دی. جسم مرکب د چانه دی. نو اهل سنت والجماعه وي چې جسم مرکب دی د چانه د اجزا لا يتجزانا، هغه اجزا چې اخره کې تجزی نور نه قبلي. او حکما وي چې دا جسم مرکب دی د چا د پاره؟ جسم مرکب دی د چانه د هیولا. او دلیل د دوی د پاره څه شي؟ دوی جسم قابل د انفکاک او د انفصال دی. جسم کې انفکاک راځي او انفصال راځي، او د دې د پاره قابل پکار دی. نو چې د دې د پاره قابل پکار دی هغه قابل د دې یو جز دی چې غي تهیلا وي، او دا فی حد ذاته وي، وحدانی ده، یو شی دی سره اجزا پکې نشته. او قابل د اتصال او د انفصال ده. او د اتصال او انفصال دا چې د هیولا قبلې خو واسطه د چا سره؟ د صورت جسمی سره. نو یو ګوره صورت جسمی راغی په جسم کې، او یو طالب څه شی راغی؟ اله صورت جسمی او بل هیولا. دا د دوی خبره شوله. او دې ته دوی جسم طبیعي د جسم تعلیمي خبره خو مې درته کړې وه. او اهل سنت وایي چې نه، جسم کې انقسام کېږي چاته اجزا ولا يتجزا بالفعل. او دا جسم د داسې اجزاو نه جوړ دی چې هغه واړه واړه څه شی دي. او دا خبره زموږ نفس الامري ده، ثابته په چا باندې ده؟ دا نه چې په فرض د پارز موقوفه ده. دم دغسې تاسو څوک وګورئ. او غیر مرکب، یا به دا جسم غیر مرکب وي. مثال به څنګه کل جوهر لکه جوهر راواخلا. جوهر یعنی العین الذي مراد د جوهر نه هغه عین دی لا يقبل الانقسام، چې هغه انقسام نه قبل یو. دا انقسام چې نه قبل نو څنګه؟ الا لا فعلا ولا وهما ولا نه فعلا انقسام قبلی، نه وهما انقسام قبلی، او نه تاسو دا ټول ما وویل چې فرضاً او وهما او بلابتر د چاته ویل کېږي. وهو الجزء الذي لا يتجزا، او دا غس شی دی طالب جزء لا يتجزا دی. څه شی ویلې؟ جزء لا يتجزا دی. ولم يقل وهو الجوهر، دا څه ونه ویلي چې جوهر دی. احترازا عن ورود المنع بان ما لا يتركب ولا ينحصر عقلا في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزا، بل لا بد من ابطال الهيولا والصوره والعقول والنفوس المجرده ليتم ذلك. دا وزلته یو بل چا د ابطال د جزء لا يتجزا لپاره حکم او دلایل ویلي دي، او ډیر لګیږي بیرته غ دلایل ورته څه شي کوي فرق کوي.